سوره اخلاص دا د قران د ترتیب په لحاظ سره 112 نمبر سورت دی او د نزول په اعتبار سره دا 20 نمبر سورت دی. د دې سورت ډیر زیات فضایل راغلي دي. دا مختصر غونته کې سورت دی. تقریبا هر مسلمان ته دا سورت یاد دی. د دې سورت فضایل ډیر زیات راغلي دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو پیر د صحابونو ته پوښتنه وکړه، په تاسو کې څوک داسې شته چې روزانه د قران د درېمې حصے یعنی د لسو سپارو تلاوت وکي؟ صحابه وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم داسې څوک کولی شي چې روزانه د لسو سپارو تلاوت وکي؟ دا خو ګران کار دی. که یو سړی کیم نو مشقت او تکلیف پکې ډیر دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا سوره اخلاص قل هو الله احد سورت دا د لسو سپارو برابر ثواب لري. یعنی چې کم سړی د سوره اخلاص تلاوت یو پیر وکړو دته به الله تعالی دومره ثواب ورکي لکه څومره ثواب چې په لسو سپارو تلاوت باندې ملاويږي. دغه شان تفسیری کبیر کې علامه رازی رحمت الله علیه د سوره اخلاص په فضیلت کې یو دوه روایتونه ذکر کړي دي. هغه کې یو روایت دا دی چې جبرئیل علیه السلام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست دی. دی کې یو مشهور صحابي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه را روان دی. نو جبرئیل علیه السلام او فرمایل، نبی علیه السلام ته فرمایي دا خو ابو ذر غفاری دی، دا خو ابو ذر غفاری رضی الله عنه را روان دی. نو نبی علیه السلام ته تاسو کو دی تاسو څنګه پیژنئ؟ دا زمکی والا انسان ابو ذر غفاری دی تاسو څنګه پیژنئ؟ نو فرشته وته وی جبرئیل علیه السلام وته فرمایل دی صحابي کې دوه خبرې دي چې هغه د الله تعالی ډیری زیاتی خوخي دي، د فرشتو ډیری زیاتی خوخي دي. د دې وجنه دی د فرشتو په منځ کې مشهور دي او دی مونږه ستاسو نه خپېجنو. یو خبره پاغه کې دا ده چې د کې عاجزي ډیره ده. ځکه روایت کې راځي، حدیث کې راځي من تواضع لله رفعه الله. چا چې د الله تعالی د پاره عاجزي اختیار کړه دا سړی به الله تعالی اوچت کې دله به اوچته مرتبه ورکي. او کم سړی چې متکبر دی تکبر کوي نو دا سړی به الله تعالی خکته به کی ذلیل به کی. نو فرشته وی جبرئیل علیه السلام وی دغه یو خبره ده چې دغه عاجزی ډیره زیاته ده. او دویمه خبره دی صحابي کې ده چې د سوره اخلاص تلاوت ډیر زیات کوي. د دې وجینه د صحابي د فرشتوم خوښ دی او د الله تعالی هم خوښ دی. دغه شان بل روایت هغه ذکر کړی دی چې یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایل اې د الله رسول فقر دی را باندې ډیر غریب یم، غریبی می ده. نبی علیہ السلام ته فرمایل کله چې کور ته داخليږي نو خپل کور والو ته سلام کوه، او که په کور کې څوک نه نو اسی السلام علیکم وای په خپل ځان باندې سلام کوه. او دا غینه پس دا سوره اخلاص قل هو الله احد یو پیروایا. صحابي دا وظیفه شروع کړه کما چې وته نبی علیہ السلام خو ولیدا دی چې بکله کور ته داخل شو سلام به وکړو، دا غینه پس به بیا قل هو الله احد سورت وي. نو چې کله صحابي په دې باندې عمل شروع کو نو الله تعالی پاغه باندې داسې فراخي راوسته، داسې هغه مالدار کو چې داغه د وجینه داغه گاونډیانو ماړه شو. ځکه چې کله یو سړی سخی دی او مالدار دی نو داغه گاونډیان به داغه د وجینه ماړي. نو داسې ډیر فضیلتونه د قل هو الله احد سورت راغلي دي. نو الله تعالی